والے څه به وایې په دې؟ زما ناصر نوم دی. اول ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته کې راغلی، ځکه چې موږ ډېر زیات تکلیف کې یو. دا ټول کورونه چې کوم دی په دې اوبو کې ډوب دي، بغیر سیلابه بغیر بارانه. نو زمونږ خپل مشرانو ته چې چاله موږ د اوټ ورکړی، دوی ته دا خواست دی چې دا کورونه تاسو ګیر چاپېره وګورئ. دا چې کوم دی ټول په دې کې چې کوم دی ګیر دی، دا بیماری ر دې نه جوړېږي، دې نه کورونه کینی، دلته کموډونه کېناستل، د خلکو پرشونه کېناستل. نو مهرباني به دا زمونږ حق دی چې موږ راشي، موږ له دې نکاسې بندوبست وکړي. موږ چې کوم دی نور څه نه غواړو، خو بس موږ چې کوم دی د دې مصیبت نه خلاص کړي. په هفته کې 2-3 پیرې دا مسلې راځي او موږ چې کوم دی ګورو ورته زموږ د وسه کار نه دی. نن سبا داسې وخت دی چې لکه سړی خپل ځان نشي ساتلی، دلته به دا مالس وکړي. دا زما د حکومت کار دی، موږ ول اوټ ورکړی دی، زمونږ په حق دی را دي شي، زمونږ د دې نکاسې دا ټول حساب کتاب دی برابر کړي. نو یکدم دا څنګه دغه شو دی چې دا خو د 400 منځ دی کنه؟ دا د 400 منځ دی جی. دا مخکې چې کم دی په دې باندې کم پټیو، دا ځای په ځای د ازمکې خرڅ شوې، دا حساب کتاب ختم شو. دلته کې چې کم دی اوس دا زمیندار د اوبه راپرېږدي، اخوا چې کم دی هغوی خپل کار دی وچلوي، دې خوا پې چې کم دی کورونه چې کم دی لو کړي. دا ماشومان دي په دې کې ګرځي، دا جی دا د لارې حل دی. په دې کې بیماری شته. نن سبا چې کم دی سیم د ډینګي مسله دونه چې کم دی په پریشانۍ کې ده. د دې د لاسه موږ نور هم پریشان یو، ځکه بنیادونه هم ډوب دي، کورونه هم باقي دا کینی. موږ سره خو نور څه لار نشته، بس د حکومت ته هم سترګې دي چې دوی راشي زموږ دا مسلې ختمې. مطمئن تی؟ نو مطمئن بالی یو چې راشي زموږ کار وکړي. دا خو دا مسله چې په 14 کاله کې تاسو مسلسل اوټ ورکړ، لکه سر د نه موږ نشو چتولی. نو لکه څه مو لیدل په دې اوټونو کې؟ خو موږ ټول عمر چې کم دی موږ خلک بس دغه اوټونه ورکو، خو به دلته کې راشي مثال دغه لار درته چې کم دی تا نه 1500 کیلومیټره جوړه شي، موږ ویل ته حکومت کار وکړو. حکومت ته کار زمو کې ماته مسله ده، دا د جیب خو نه کړي، د خپل مونږ خو نه کوي. دا خو زمونږ ټیکسونه دي، زمونږ حق دی. لکه دا خو د سرکار نه دا پیسې به راځي، دا فنډ به دا زمونږ حق دی، موږ له به کوي. یو پیره بیا 2 پیرې بیا 3 پیرې. تا کوثر آباد کې څه ترقي ولیدله؟ دریم ځل موټ ورکړ. یاره جی کوثر آباد کې خو مې ځکه څه نه لیدلی چې موږ هغه خپل ټرانسفارمر هم په خپلو چندو په خپلو پیسو ځان ته لګولی دی. دا زمونږ دا ملګری دلته دی، دا غیاث خان، دا غریب دا یو ځای شي، دا منډې تړلي وو او چندي وو کو ځان ته هم چې کوم دی، ځکه ګرمي وه، وخت تېرېده نه، بچي دي په کور کې، زنانه دي، موږ خو به بار هم روزي، زنانه په کور کې څه کوي؟ موږ ځان ته ټرانسفارمر هم په خپلو چندو لګولی دی. ګرانو کتونکو، تاسو د دې رور خبرې واورئ. دا د ایریګیشن د محکمې دومره لوی غفلت دی چې دلته کې دوی مالیه ټولوي، دلته کې د اوبو ضیاع کېږي. زمیندار وایي موږ ته اوبه نه رارسي، دلته کې راشه کورونه په اوبو کې ډوب شو. خو په دې ضلع کې د ایریګیشن محکمه وي نو خپل وجود دی وښیي، دې خلکو له دې رورسي. دا غریبانان خلک دي، ځان خوارۍ مزدورۍ کوي. ما سره پکې داسې ډېر وروڼه دي، دا بل اسلام آباد ته تلمه نو ما سره 2 وروڼه سهار وختي چې کوم دی فروټو له تلل، روړي بیا دلته خرڅوي. دوی په ګاډو باندې، په سوزکو باندې، په رشکو باندې ځان له په غریبۍ کې کمره 2 کمرې کور جوړ کړو. تاسو چې ولو دا کم بنیادونه کچه کړل که نه، دوی به اوس په دې کور کې شکمن ژوند کوي. ولې چې دا په شواروزونو دلته کې اوبه ولاړي. نو لکه دومره احساس نشته او کېدی شي چې اوس خو ورسره ښه انتقام راولي، خو انتقام نه تاسو سره دي څه، حکومت خو څه کولی نه شي، د مچۍ دم هم ورسره نشته دی. اورې نو خیران به شي. خو زه دې قوم تاریان یم، دې قوم ته زه د 21 په سلام کوم، خو اوس هم پی نه شو که نه. زه خو ورته ډېر برملا دا چغې وام. ابله په پېښور کې یو جلسه را جوړه کړې په ډیران کې. موږ د بدقسمتۍ نه په لومړي ځل جلسې له تللو، 2یم ورځ د هغې بیمار کړو. په ډیران باندې ټول کارکنان او یا په هغه ډیران باندې ګډېدل. دا داسې قام دی. په ډېر د پېښور ټول ډیران چې کوم دی نو دغه جلسې ځای ته راځي. هغه چې کوم دی نه هوار کړه، په دې خلکو یې دغه ځای ډکو، دا به بلو له قبضه کوي. د هغې دپاره یو جلسه را جوړه کړه چې خلک پې ټوپونه ووایي چې دا ځای مضبوط کړي. هغه دوړې دومره تبۍ کړې ده. کمه خبره به یې کومه، خو ګرانو کتونکو دغه صورت حال دی ستاسو د وړاندې.